فخرزمان په پی ایس ایل کې ریکارډ جوړ کو د کوئټه گلیډیئٹر خلاف فخرزمان په 51 بالونو باندې 103 رنزونه جوړ کړل چې په دې میچ کې فخرزمان 3 ایوارډونه هم واغښتل. فخرزمان مینوالو د پاره د ډېر مبارک وي ځکه د فخرزمان مینوال ډېر زیات دي. خیر په دې ویډیو کې مونږه لاهور قلندر ورسس کوئټه گلیډیئٹر میچ باندې خبره کوو چې نن کوم میچ شو په 21 اپریل باندې. نو په دې میچ باندې ډیټیل سره خبره کوو. دا میچ لاهور قلندر وګټلو اور دې میچ ګټلو سره د لاهور قلندر پوینټس 8 پوینټ شو اور لاهور قلندر په پوینټ ټیبل کې سلورم پوزیشن ته ورسېدو. جی سلورم پوزیشن ته به هر لوبډاله کوشش کوي چې ټاپ 4 کې ځان راولي ځکه ټاپ 4 چې کوم ټیمانی هغه به پلی آف ته کوالیفای کیږي. خیر راځو سکورکارډ طرف لا لاهور قلندر ورسس کوئټه گلیډیئٹر. تاسو لا په سکرین باندې الریډي سکورکارډ ښکاري. لاهور قلندر 197 رنزونه جوړ کړي دي، شپږ کلاډیان آوټ او 20 اورونه مکمل وخلي دي چې 197 رنزونو کې 103 رنزونه فخرزمان جوړ کړي دي او باقی 94 رنزونه د لاهور قلندر ټوټل ټیم جوړ کړي دي اور دغه فخرزمان په 51 بالونو باندې 103 رنزونه جوړ کړي دي. تاسو لا په سکرین باندې ښکاري. فخرزمان په دې میچ کې مین اف دی میچ هم راغلی دی، یو ایوارډ د هغې ورکو، یو ایوارډ سوپر پاور اف د میچ ورکو، مطلب پاور پلی کې ښه ګیم وکړو، بل ایوارډ میکسیمم باونډریز باندې واغېستو، یعنې زیاتې چکې چوکې چې کوم دی فخرزمان وښلې وي نو د هغې په وجه باندې. نو دلته تاسو وګورئ فخرزمان 11 چوکې وښلې دي او شپږ چکې وښلې دي، یعنې ټوټل 18 باونډریانې فخرزمان وښلې دي. خو ورسره محمد فاروق 5 بال 4، عبدالله شفیق 15 بال 14، چرت اسلنکا 24 بال 31 دل ښه بیټینګ کړی دی. نو ټول بیټسمنان چې کوم دي فلاپ دي تقریبا. سکندر رضا 5 بال 5، دینیل سیمز 12 بال 18، شاهین افریدی 9 بال 8 او اسامه امیر 0 بال 0 نټ آوټ پاتې شوی دی. یعنی د فخرزمان دا اننګ چې ته وباسي نو بقایا د لاهور قلندر ټیم چې کوم دی خیر سلا ده. که چېرې فخرزمان لا سکور نه وی کړی نو بیا لاهور قلندر دا میچ بایللو ځکه کوئټه گلیډیئټر ورپسې هم سکور کلوز رسولی دی. دا میچ لاهور قلندر په 9 رنزونو باندې ګټلی دی، یعنی که لږ سکور کم شوی وي د لاهور قلندر د طرفې نو دا میچ د کوئټه گلیډیئټر ګټلی شو. کوئټه گلیډیئټر سره الزاری جوزف 4 اوور 23 وکټ یو هم نه ښه بالنګ، خلیل احمد 4 اوور 38 2 وکټې ښه بالنګ، ابرار 4 اوور 43 یو وکټه خراب بالنګ، برٹ ہیمپٹن 2 اوور 32 یو وکټه خراب بالنګ، حسن نواز 2 اوور 27 خراب بالنګ، عثمان طارق 4 اوور 31 یو وکټه ښه بالنګ. ورپسې کوئټه گلیډیئټر 188 جوړ کړي دي، اووه کلاډیان آوټ او 60 اوور د یو مکمل وخلی دي. شامل حسین 31 بال 53 ښه اننګز شامل حسین کړی دی. سعود شکیل کپتان 17 بال 17، ډېر کم سټرایک ریټ سره بیټینګ کړی. که سعود شکیل لږ تیز بیټینګ کړی وی نو کېدای شي دا میچ کوئټه گلیډیئټر ګټلی وي. رایلی رسو 29 بال باندې 62 رنزونه، صرف رسو ولاړو، نور ورسره چې هم داسې خاص بیټینګ نه دی کړی. که رسو ولاړو بیا دا میچ کوئټه گلیډیئټر ګټلو. حسن نواز په لومړني بال باندې او تاسو لا بیګا ویډیو کې ما ویلي وو چې دا کوئټه گلیډیئټر بیټینګ صرف رایلی رسو او حسن نواز باندې ډیپینډ دی. که چېرې دې کې دواړه فلاپ کېږي یا یو فلاپ کېږي نو بیا د کیل خرابېږي. بیون جیکبس 5 بال 2، خواجه نافع په دې پی ایس ایل کې غول وکړل، 11 بال 12 رنزونه دې کې هم جوړ کړي دي. ډېر خراب بیټینګ خواجه نافع په دې پی ایس ایل کې وکړو. دونه زموږ دومره امیدونه موږ دا پاکستان د ټیم فیوچر سټار دی. برٹ ہیمپٹن 7 بال 7، الزاری جوزف 6 بال 3، ابرار احمد په آخر کې ښه بیټینګ وکړو، 14 بال 24 رنزونه ابرار احمد هم جوړ کړي دي. دا لاهور د طرفې شاهین افریدی 4 اوور 35 یو وکټه ښه بالنګ، عبیر شاه 3 اوور 44 یو وکټه خراب بالنګ، دینیل سیم 2 اوور 21 یو وکټه یو هم نه خراب بالنګ، سکندر رضا 3 اوور 23 یو وکټه سهاده پورې ښه بالنګ، اسامه امیر 4 اوور 33 یو وکټه ښه بالنګ، حارث رؤف 4 اوور 28 2 وکټې ښه بالنګ. خراب بالنګ صرف لاهور قلندر سره عبیر شاه کړی دی او دینیل سیمز کړی دی. نو ټولو بالرانو ښه بالنګ کړی دی. نو لاهور قلندر دا میچ په 9 رنزونو باندې وګټلو چې فخرزمان د ښه بیټینګ په وجه باندې لاهور قلندر دا میچ ګټلی دی.